نو رمضان کې موږ ځکه ښایو چې په رمضان کې دې صلات تسبیح یو ځل وکړو، دومره اجر به پې پروردګار درکړي لکه بغیر د رمضان نه چې دې اویا ځله صلات تسبیح کړي. څومره فایده شو. نو اسیم کوئ او که اعتکاف ته کېناستئ یا د شپې مونځ کوئ نو صلات تسبیح پکې خامخا وکړئ، فایده تاسو ته او زنانو ته یې مو او بهترین څیز چې درته وښیم په رمضان کې هغه صلات تسبیح دی. دا خو ډېرونو بلکل ګورې پرې نه دی. نو انشاءالله چې زنانه هم کوي او نارینه هم کوي او تاسو خو لازما صلات تسبیح چې د ورځې یو ځل روزانه خو یې خامخا کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مبارک تره ته حضرت عباس رضی الله عنه دې ترو یو ځل یې ځان سره کېناست. ای عباسه ګوره په مینه ورته وایي ای زما تره یو شی دله در نه کم، یو عطویه در نه کم، یو ډالی در نه کم، یو تحفه در نه کم. یعنی بار بار ورته نبی علیه السلام فرمایي او ای زما تره داسې شی دله در کوم چې که تا دا وکړه نو زاړه او نوي ګناهونه به د الله معاف کړي، واړه او غټ به درته معاف کړي، زاړه او نوي دا ټول لس قسمه ګناهونه نبي علیه السلام مبارک ورته یاد کړل، دا به رب العالمین معاف کړي. کاکاجي دا به کړي. نو صلات تسبیح چلی وته. نو دوه طریقې یې په حدیثو کې راغلي، خو اسانه طریقې دا څلورو رکعاتو نفل نیت به وکړي. هغه وخت چې کوم وخت نفل مونځ صحیح کېږي او بیا چې کله سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک ووایې، اعوذ بالله وبسم الله دې لا نی ویلې. نو پنځلس کرته به ووایې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، پنځلس کرته. او شمیرل خو ګرانې نو دا لاس چې تړلي په سینه باندې په نامه نو په دې کې د ګوتې له زور ورکوه، یو ګوتې له زور ورکوه، بیا بلې له بیا بلې له ته به شمېر یاد یا له لاس دې وجود سره جنګېدلي دې ګوتو له زور ورکوه، بیا به اعوذ بالله وبسم الله ووایې. نو قرات به ووایې. نو چې قرات خلاص کې قل هو دې ووایې مثلا، نو د رکوع د تلو نه مخکې په ولاړه به ووایې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا به په رکوع کې سبحان ربي العظیم درې ځله ووایې. د هغې نه مخکې ویلی شي او د هغې نه وروسته ویلی شي، لس کرته به ووایې. بیا چې د رکوع نه پاسې سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، نو د هغې نه پس به لس کرته ووایې. بیا چې سجدې له لاړ شي نو لس کرته په یو سجده کې، لس په بله سجده کې او لس د دواړو سجدو په دې منځ کې. نبي علیه السلام مبارک دا پنځه او یا په یو رکعت کې شو. بیا چې دویم رکعت ته پاسې د قرات د بسم الله د شروع کولو نه مخکې به پنځلس کرته ووایې. همغه طریقه ده. په لومبي کې سبحانک اللهم نه وروستو د اعوذ بالله نه مخکې، او په دویم رکعت کې خو سبحانک اللهم شترې نه د اعوذ بالله د بسم الله نه مخکې به پنځلس کرته ووایې. چې قرات خلاص شي لس کرته، په رکوع کې لس کرته، رکوع نه پورته شي لس کرته، په دواړو سجدو کې لس کرته او د سجدو په منځ کې دا 300 کرته برابر شو. دا نبی علیه السلام په خپله فرمایي 300 پوره شو. وی ګوره روزانه یې کوه، که د ورځې نشي کولی نو په هفته کې یو ځل کوه، که د هفته کې یو ځل نشي کولی میاشت کې یو ځل کوه، که میاشت کې یو ځل نشي کولی کال کې یو ځل وکړه، کال کې یو ځل نشي کولی کاکاجي وي عمر کې یو ځل خو وکړه که نه. نو رمضان کې موږ ځکه ښایو چې په رمضان کې دې صلات تسبیح یو ځل وکړو، دومره اجر به پې پروردګار درکړي لکه بغیر د رمضان نه چې دې اویا ځله صلات تسبیح کړي. څومره فایده شو. نو اسیم کوئ او که اعتکاف ته کېناستئ یا د شپې مونځ کوئ نو صلات تسبیح پکې خامخا وکړئ، فایده تاسو ته او زنانو ته یې مو او که پکې خطا شي سړی یو ځای تې پاتې شو نو بل ځای دې شل ووایي، لکه یو سجده کې دې پاتې شو نو چې کوم نږدې ځای دی د سجدې د امین دې کې دې شل ووایي. او که په مونځ کې خطا شو په سجده سهو یې کوله د سجدې سهوې په سجدو کې دې نه وایي، ځکه نبي علیه السلام مبارک 300 ویلي دي، 300 نه زیات ټول نه دي پکار. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا، او که یو ځل دې پکې ولا حول ولا قوة الا بالله ووایي نو خیر. یو حدیث پاک یو حدیث کې دا راغلی دی او ډېرو حدیثو کې پکې د هغې ذکر نشته. معنی څونه ښه سبحان الله ای پروردګاره د هر عیب نه پاکې، الحمدلله یا الله ټول ښکلي صفتونه هغه ستا سره مناسب دي، تا له ثابت دي. لا اله الا الله د عبادت لایق بغیر د الله نه بل څوک نشته. الله اکبر الله ډېر لوی دی. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول د شیطان نه او د ګناه نه خلاصي نشته او په عبادت طاقت نشته بې ستا د توفیق نه. یا الله چې تا توفیق نه راکړی د شیطان نه او د ګناه نه نشم بچ کېدی، چې تا توفیق نه راکړی عبادت نشم کولی. څونه ښکلې معنی ده. نو دا د صلات تسبیح خو روزانه وایې، رمضان او بغیر رمضان کې، خو په رمضان کې اجر او ثواب ډېر زیات دی او بیا د شپې عبادت کې اجر او ثواب ډېر زیات دی.